أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. سورة آل عمران دی آیات نمبر 160. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. د دې آیات د مخکې آیاتو سره ربط ښکاره دی. هغه دا چې په مخکې آیاتونو کې الله عزوجل د احد د غزا په ارتباط ځینې حکمتونه او فواید بیان او د دې واقعې د پیښې اصل علت او حکمت کې دا بیان چې الله عزوجل دا غوښتل چې مؤمنان او منافقان سره جلا کړي او مؤمنانو ته دا ورغوښي چې فتح او نصرت یوازې د الله عزوجل په قبضه او قدرت کې کله به ډېر لږ کسان وي د اصول مطابق به وچلیږي نصرت براسي، کله به ډېر کسان وي خو د اصول خلاف به وچلیږي شکست او ماته وراسي. نو دې آیاتونو کې الله عزوجل دا یادول ينصركم الله فلا غالب لكم، کچیر استاسو نصرت وکي الله عزوجل فلا غالب نو هیڅ غلبا کېدون کې نست لكم تاسو لره، یعنی پر تاسو به بیا د بل هیڅ چا غلبا نشرات لای، پر تاسو بیا بل غالب کېدون کې نست ک الله عزوجل تاسو نصرت وکي. ينصركم الله ک الله عزوجل تاسو نصرت وکي فلا غالب هیڅ غلبه پیدا کوم کی بیان استلکم تاسو لرج پر تاسو دی غلبه او یاد الله عزوجل نما سوا بل هیڅ څوک نسته چې تاسو ته نصرت درکړي. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. وَإِن يَخْذُلْكُمْ او ک الله عزوجل تاسو ناکام کی ومشوي فمن ذا الَّذِي بیا څوک دی هغه ذات ينصركم چې تاسو امداد وکي من بعده داغنوس، یعنی که الله عزوجل تاسو ناکام کی نو بیا هغه څوک دی چې هغه تاسو امداد وکي او تاسو ته دی غلبه ده. مطلب دا چې غلبه او ناکامی دا یوازې د الله عزوجل تر ذات پورې متعلقه. الله عزوجل کوم چاته نصرت ورکی فتح ورکی نو په دې کائنات کې هیڅ څوک هغه شکست نشي ورکوي، او که الله عزوجل د کوم چا د شکست او د ناکامی فیصله وکړي نو د دنیا کې هیڅ څوک هغه ته نجات نشي ورکولی، فتح نشي ورکولی. دا قاعده ده او دا د ځان سره وساتي. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله نو یوازې په الله عزوجل باندې فليتوكل المؤمنون توکل دی وکړي مؤمنان، نو یوازې دی پر الله عزوجل باندې مؤمنان توکل وکړي. یعنی د ایمان تقاضا نو بیا ده چې یوازې د الله عزوجل پر ذات باندې توکل وکړل شي او مؤمن ته دا ضروری ده. ولی چې کله مخکې دا خبره یقیني ثابت اسول او فیصله سول چې فتح او شکست یوازې د الله عزوجل په قبضه او قدرت کې دي او د بل هیڅ سره اړه نه لري، نه د کثرت تعداد سره اړه لري چې افراد ډیر وي، او نه د تجهیزی اسباب سره اړه لري چې اسباب برابر او مجهز وي، او نه د نور شان سره ارتباط لري، بلکې یوازنی شی د فتح د پاره هغه د الله عزوجل پر ذات باندې کامل توکل کول او د خدای عزوجل د اصول مطابق ژوند تیرول چې دا د فتح راز پکشي کې دي. وما كان لنبي ان يغل ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وما كان لنبي هیڅ کله ممکن نه ده یو نبی لره ان یغل چاغ دی خیانت وکړي. ومن یغل لو څوک چې خیانت وکړي یاتی بما غل راتګ بکی په هغه چې د خیانت کړی دی یوم القیامت د قیامت په ورځ باندې. ثم توفى بیا به پورا ورکول کېږي کل نفس هر نفس لره ما غڅه کسبت چې ده کسب کړی وي وهم لا یظلمون او پر هغوی به ظلم نه کول کېږي. د دې آیات شان نزول مفسرین را نقل کړي دي تفسیر ابن کثیر چې د بدر د غزا څخه وروسته د غنیمت په مالونو کې یو پټو دا ورکسو
نو بعض منافقانو او یا بعضی بے فکر ضعیف الایمان مومنانو کې ممکنه ده چا دا ویلي چې دا د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام اخست. که منافق دا خبره کړي دا خو بيخي ظاهره د منافقانو خدا خبري کول، او که کوم مؤمن دا خبره کړي نو کېدلای شي مقصد به بیا داوي چې هغه به په دې خبره کې دا د نبی عليه الصلاه والسلام لپاره جائز ګڼل چې هغه ته د دې اخستل به پروا نه لري. نو الله تعالی دا آیاتونه نازل چې د غنیمت په مال کې خیانت کول دا د هیڅ نبی د شان سره لایق نه، یعنی یو نبی دا کار نه کوي، ځکه چې د غنیمت په مال کې خیانت ډیره لوی عظیمه ګناه ده چې د قیامت په ورځ به د خائن په هغه شی راتګ کوي چې د خیانت پکې کړي، او بیا به الله عزوجل هغه ته سزا ورکړي چې هغه به رسوایی د قیامت په ورځ به. نو څنګه دا د پیغمبر د شان سره لایق ده؟ یعنی غلا او د پیغمبري د هیڅ کله سره جمع کېدلای نشي، دا ممکن نه ده. وما كان لنبي ان يغل، د دې خبرې د دې اعتراض څلور جوابونه ورکړي. اول جواب ورکړي وما كان لنبي، ممکن نه ده لنبي یو نبی لره ان يغل چاغني خیانت وکي، نعوذ بالله چاغني خیانت وکي. یو پیغمبر دا کار قطعا نه کوي. غلل په لغت کې مطلق خیانت ته ویل کی، او بیا په غنیمت کې کوم خیانت دی دا غ سره خاص وي. وما كان لنبي ان يغل چاغه خیانت وکي، نعوذ بالله حال دا چې د خائن خود قیامت پورز باندې رسوایی او فضیحت وی. نو ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه، او هغه څوک چې خیانت وکړي یاتي هغه براتک کوي بما په هغه شی غل چې خیانت یې کړی دی یوم القیامت د قیامت پورز باندې په هغه باندې راتک کوي، ترڅو چې پر تمام انسانانو باندې د غلا مطلع شي او د ټول انسانانو روبرو یې فضیحت او رسوایی وشي. ثم توفى كل نفس، بیا به پورا ورکول کیږي دغه د قیامت په ورځ باندې د خائنانو لره كل نفس، ثم توفى بیا به پورا ورکول کیږي د قیامت په ورځ باندې د میدان حشر وروسته كل نفس هر نفس لره د خائنانو ما هغه څه، یعنی د هغه څه سزا کسبت چې ده کسب کړی وي په دوزخ کې به سزا ورکول کیږي. وهم او حال دا چې دوی بلا یظلمون ظلم نور باندې کول کیږي، یعنی دا چې بم نوي چې الله دې د نور جرم د دوی په جرم کې ور داخل، او دا چې به هم نوي چې د دوی پر جرم دې زیادت وکړي، بلکې د دوی دغه جرم په وجه باندې به دوی ته سزا ورکول کیږي. او پیغمبر د الله د رحمت مستحق وي، هغه جنت ته ځي. او دا څنګه کېدلای شي چې پیغمبر څخه دې دا عمل صادر شي؟ نو یوازې دا غل او دا خیانت هغه څوک کولای شي چې هغه یا منافق وي او یا پر آخرت کوي عقیده ونه لري. نو پیغمبر خو نه منافق وي الیاذ بالله، او نه داسې وي چې پر آخرت عقیده نه. مطلب دا چې خائن انسان د خدای د غضب مستحق وي او د جهنم مستحق. او انبیاء علیهم السلام فوجد الله عزوجل د رضا د حاصلولو په دې وجه باندې هغه سر بلند وي. نو کله دا دواړه سره جمع کېدلی شي. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د خائن سړي د پاره په د قیامت په ورځ باندې دا په کوم شي کې چې د خیانت کړي دا به دی راوړي. حتی حدیث کې راځي چې کله اوښ غلا کړیو نو د قیامت په ورځ به دا اوښ د په غاړه پورې تړلی او نارې به وي چې زه هغه مال یم چې د په خیانت باندې اخیستی و، د غنیمت هغه مال کده پس غلا کړیو هغه پس به مو आवाज کی. او حدیث کې راځي چې د هر خائن او غدار پر دې شا باندې د دې کناټو پر علاقه باندې به یو بیرغ وي، پر هغه به د خیانت لګېدلی وي او دا خیانت به کلسوي وي او ټول تبور کول کیږي، او بیا به د قیامت فرض د ټول په مخ کې رسوا کیږي. امام مسلم رحمت الله علیه په خپل سند په دې ارتباط به ډېر احادیث په صحیح مسلم کې را نقل کړي چې د خائن سره به دا سزا
او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د غنیمت په مال کې خیانت دا انتهایی لوی ګناه ګڼل. چنانچه د یو غزا څخه وروسته یو کس چې د غزا یو تنا یو تسمه پاتې سوی و د مجاهدینو د مالو څخه د غنیمت د تقسیم وروسته پیغمبر علیه السلام ته راوړي. نو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره د دې چې پر دې امت باندې مشفق او په دې امت باندې مهربان او د مور پلار زیات شفقت کې ور باندې درلودلی. هغه ته وویل چې تا ماته دا شی وروسته راوړي او زه دا اوس څنګه په دې مجاهدینو تقسیم کوم؟ ته ول دې شي د سزا لایق ګرځي او د قیامت پر ورځ به خدای ته دې جواب ورکړي. پیغمبر علیه السلام د هر کس څخه دا قبول نه کوي. یعنی مطلب دا چې فقط دا پټول یې که څه هم وروسته سړی راوړي د دغه عظیم سزا مستحق ګرځي. مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلی دي چې د دې څخه دا مسله راوتل چې هر هغه شی چې هغه د عامه انسانانو تر حقوقو پورې تعلق لري هغه ټول په دې حکم کې شامل. د غنیمت د مال تغلا ځکه ډیره لوی ګناه ده چې دا د یو سړي تر حق تعلق نه لري بلکې دا د ټول مجاهدینو تر حقوقو پورې تعلق لري. نو کبیل فرض یو سړي ته الله تعالی توفیق هم ورکړي آینده چې دغه ګناه د کړي د دې څخه توبه وکړي نو دا د بنده حق دی دی د هغه څخه معافي او دی دا ټول بندگان پیدا کولای نشي او نه د ټولو څخه دی د خپل حق چې دا ګناه کړي دا معافوي. نو لا محاله د پر غاړه باندې دا ګناه ضرور پاتې کیږي دا ختميږي. دغه په حکم کې هغه ټول مالونه د وقف چې هغه د یو چا په ذمه کې هغه کې خیانت دومره عظیمه ګناه. د مثال په توګه د مدرسې مال دی دا د ټول مسلمانانو وقف مال دی. په دې کې یو ځره خیانت کول د قیامت په ورځ باندې د انسان د آخرت د خرابۍ او د رسوایی او دا غرانګه د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د شفاعت د محرومی سبب ګرځي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ما ته به یو سړی راوستل شي د خیانت په تور باندې ولسوي او هغه به خائن وي غنیمت کې به خیانت کړي. وایزه به برملا ورته وایم چې ما ته د خدای حکم رسولي او ته عمل نه پکړي زستا د شفاعت به ځه. نو دغه خائن د قیامت په ورځ باندې کړي غنیمت په مال کې خیانت کړي کنور د وقف مالونه وي لکه د مدارس مال دي د طالبانو پیسې دي او یا د مدرسې نور مربوط اسباب او سامانونه دي دا ټول د مدرسې وقف د ټول مسلمانانو مشترک شی دي. دا غرنګ بیت المال دی د حکومت خزانه ده عامه حکومتي ځکې دي د دې اخیستل هم په دې قسم کې راځي. دا غرنګ د مثال په توګه هغه ټول ځایونه چې هغه د عام انسانانو د لپاره وقف شوي مثلا شفاخانی دي دا عمومي شفاخانه یا مکاتب دي یا خانقاوي دي یا مدارس دي یا مساجد دي دا حکم ټول هغه اسباب ته شامل دي چې هغه د عام انسانانو تر مابین د وقف اسباب وي. دا هغه څخه یو خاص کس استفاده د یو امیر د اجازه ته بغیر نشي کولای. دغه خیانت د دومره لوی ګناه ذریعہ ګرځي چې د آخرت په ورځ به رسوایی هغه شی چې د خیانت پکې کړی دی هغه بیا خستی او دا براوي او بل دا چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د شفاعت څخه محروم. په دې کې ډېر احتیاط کول پکار. ځینې کسان په دې کې احتیاط نه کوي او دا ډېره خطرناکه مسله ده. الله تعالی چې انسان رانیسي په یو روپیم رانیسي. ځینې کسان په لږ او ډېر کې فرق کوي وای دا ډیر په مینه دی اخستې لږ پروانه دي. الله تعالی په یو روپی انسان رانیسي په زره امرانیسي په ډیر امرانیسي په لږ امرانیسي. نو دې کې ډیر احتیاط کول پکار خصوصا په هغه ځایونو کې چې د عام مسلمانانو حقوق سره تړلي وي. دا نو ډیر ځایونه دي ګمرکات دي د مثال په توګه شفاخانی دي د معارف ریاستونه دي د برق اسباب او سامانونه دي داسې مدارس دي په مدارسو کې ډیر شان دا یو عامه قاعده ده. لیکن مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلی دي چې چون کې دا د وقف مال داسې وي چې څوک د ځان مال نه بولي نو تر ټولو ډیر اغلا نن په دغه کې کیږي. څونه ډیر اغلا چې نن د وقف د مالونو سره روانه ده د بل هیڅ څه دومره ډیر اغلا نه کیږي لکه د وقف د مال چې خلک کوي. حالان کې دا تر ټولو عاشه ده ګناه. ولیکه د یو شخصي سړي څخه یو شی غلا کړی یا قسطی دي
یو ورځ الله تعالی ستاسو په ذهن کې درواچي چې دا خو جرم دی، نو دام ته اسانه ده چې دا پیسې ورکې غاړي خلاص یا هغه ته وایي چې ما دا اخستې دي هغه ته معافي وکړي. کندا چې د عام انسانانو حقوق سره وابستوي دا هغه څنګه انسان ځان مع خلاصي، د دې څخه ځان خلاصول ډیر مهم. د دیوبند اکابرو په ارتباط باندې مشهوري واقعات دي ډیر راغلي. مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت الله علیه چې د دارالعلوم دیوبند محتمم وسیدلی او صدر مدرسین او شیخ الحدیث وسیدلی، د دارالعلوم دیوبند په کوټه کې اوسېدی، د میاشتې په اخر کې به راغی کوټه کرایه ورکړه. که څه هم دته د دې اجازه ته چې د مدرسې په خدمت اختوي د مدرسې کوټه استعمال کې پکښ اوسېږي، ځکه چې دا غو ضرورت لپاره څو کوټه کړسي هغه د هغه شي څخه استفاده کولای شي شرعاً، خو بیا هم په دې کې احتیاط کا. حتی دام راغلي دي چې کله به د مدرسې پر چوله باندې پرګیس باندې خپل دې ګرم کړي نو د هغه به پیسې ورکولې چې دا ما د مدرسې چوله دا استعمال. ډیر احتیاط په دې اسبابو کې کول ضروری دي، بلا اجازه د دې استعمال لا مناسب نه دي. او بیا دا چې سره پر خپل سر باندې وړي بیا ورکیږي انتهایی لوی ګناه ده. الله دې موسی افمن تبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. افمن اتبع رضوان الله، آیا هغه څوک اتبع رضوان الله چې د الله تعالی د رضا تابعداري کړي، دا دی داسې کمن لکه هغه څوک باء چې مستحق ګرځېدلی وي بسخط د عذاب من الله د الله عز وجل د طرفه، ومأواه او زائد هغه جهنم وي، وبئس المصير او بد ورتلو زائدي. یعنی هغه څوک چې د خدای د رضا پیروي کړي او هغه څوک چې د الله تعالی د ناراضتیا او د غضب مستحق ګرځېدلی دا دوه برابرې دي، هیڅ کله نشي برابرې ده. نو پیغمبر د خدای عز وجل د رضا پیروي کړي وي او د خائن د غنیمت په مال کې یا په نور عمومي موقوفه اموال کې خیانت کړي، دا د خدای د عذاب مستحق ګرځېدلی، دا کله برابرې ده شي، دا هیڅ کله جمع کېدلای نشي. دوم جواب ورکړي افمن تبع رضوان الله، نه هغه څوک چې د خدای د رضا پیروي کړي وي لکه دا پیغمبر علیه السلام، آیا دا برابر دي؟ دا مثل کېدلای شي کمن لکه هغه څوک باء چې مستحق ګرځېدلی وي بسخط د غضب من الله د الله عز وجل د طرفه، ومأواه او زائد هغه جهنم وي لکه دغه خائن، وبئس المصير او بد ورتلو زائدي، دا جهنم بد ورتلو زائد. یعنی هیڅ کله دا دوه سره برابرې دلای نشي. نو دا به څنګه وسی چې پیغمبر دی اعاذ بالله په مال کې خیانت وکړي. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. هم دا غدواړه یعنی دا متبعان رضای حق او مغضوبین درجات مختلف درجات دي عند الله د الله عز وجل په دربار کې. یعنی دا کوم خلق چې د خدای د رضا مستحق ګرځېدلي دي چې انبیا دي او یا مخلص مؤمنان دي، او کوم خلق چې د خدای د عذاب مستحق ګرځېدلي دي چې دا خائنان دي. د دې تر مابین ډېری درجات فرق او تفاوت شته، ډېر فرق سره لري. هم دغه درجات مختلفې درجې دي عند الله د الله عز وجل په دربار کې. یو متبع دی چې درجه جنت او د الله تعالی محبت دی، او بل مغضوب د الله د قهر مستحق دی چې نتیجه او درجه جهنم دی. دا ډېری مختلفې درجات دي. والله بصير بما يعملون. والله الله عز وجل بصير لدونکی دی بما فاغ يعملون چې دوی عمل کوي. الله عز وجل هغه څه ویني چې دوی په عمل کوي. څنګه چې د هر یو سره الله عز وجل د هغه د اعمال مناسبه معامله کوي. الله عز وجل هغه ویني. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة
وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سلام جواب ورکړي لقد من الله یقینا الله عز وجل احسان کړی دی علی المؤمنین پر مؤمنانو باندې اذ بعث فیهم چې لېږلی دی په دوی کې رسولا یو عظیم شان رسول من انفسهم د دوی د ځان څخه یتلو علیهم آیاته چې دا پیغمبر تلاوت کوي علیهم په دوی باندې آیاته د الله تعالی آیاتونه ويزكيهم او د دوی تزکیه کوي ويعلمهم الكتاب والحکمه او شيء غير الكتاب كتاب والحكمه او حکمت وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإن كانوا كسهم ومن قبل مخكتر دي لفي ضلال مبين فواضح گمراهی څلرم وجوائی څلرم علت وائی چې دا څنګه کېدلای شي چې پیغمبر دی خیانت وکړي حالانکه د پیغمبر وجود محترم د تمام انسانیت لپاره د الله تعالی تر ټولو لوی احسان. پیغمبر خدای پر دی انسانیت باندې تر ټولو لوی احسان ګرځولې دي او د دې انسانیت د فلاح او کامیابی د پاره را لېږلې دي. دا به څنګه ممکن وي چې پیغمبر دی بیا دا کار وکړي؟ په حقیقت کې لقد من الله یقینا الله عز وجل احسان کړی دی ډېر لوی احسان یې کړی علی المؤمنین پر مؤمنانو باندې اذ بعث فیهم رسولا چې لېږلی دی فیهم په دې انسانانو کې په دې مؤمنانو کې لېږلی دی رسولا یو رسول چې یو عظیم شان رسول دی من انفسهم د دوی د ځانو څخه یعنی دا چې دغه پیغمبر انسان دی بشر دی پیری نه دی ملک نه ده بلکې انسان دی. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ارتباط باندې بحر رائق عالمگیری دې دوانو دا مسله را نقل کړې ده چې کچا د چا څه سوال وکي چې النبي صلی الله علیه وسلم من العرب والبشر ام من غیر العرب او من غیر البشر کچا د چا څه دا سوال وکي چې پیغمبر علیه السلام عرب دی که غیر عرب او پیغمبر علیه السلام بشر دی که غیر بشر او چا په جواب کې ورته ویل چې لا ادري زنه په هغه دا کافر کیږي په دې خبره کې دا د لا ادري کلمه استعمال کړه چې زنه په هغه په دې کافر دی ځکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بشر پیژندل او د دا پیژندل چې عرب دی دا د دین د ضرورت څخه دی د دین د مسلمات څخه دی. نو که یو سړی د دین په ضرورت خبر نه عقل مؤمن بلل کېدای شي. کله یو چا چې سوال وکړي چې عرب څوک دی دیو ضرب د پیژنم نو دا کفر دی ځکه په ضرورت د دین باندې ځان په خبرول دا د ایمان علامه ده که په ضرورت د دین څو خبر نه مؤمن نسی پاتې کېده. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بشر دی کوم څوک چې د پیغمبر علیه السلام د نور خبره کوي هغه په ډیره لوی ګناه او ډیره لوی غلطی کې واقع دي. من انفسهم استاسو د خپل ځانو څخه یتلو علیهم آیاته د دې پیغمبر دغه څو وظیفې دي یتلو علیهم آیاته چې دا پیغمبر تلاوت کوي په دوی باندې آیاته د الله تعالی آیاتونه یعنی د الله تعالی آیاتونه او د الله تعالی احکام په تاسو باندې تلاوتي. یو چا کیسه کول یو وخت کې د کندهار کې وایو څوک نو دغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ارتباط به وای په بیان کې به یو واره ناره کړ چې هغه پیغمبر علیه السلام را مولوی صاحب زور غلی و په مجلس کې ناس کو ولته چې دا ناره وکړه ولته ز پیژندل ول ما سر کښته زړاولي و چې بس دی ونه ویني په داخل و کې دی بدنام نه کی اخل کوم په خبره چې پوکې استا کار درکړي. شیخ ساری رحمه الله یو قصه نقل کړې ده ګلستان کې وای یو چا کې دړولې د غستلې په دادشت کې چا رښتنه دي نو وکړل چې ته څه کوي چې زغلې وای دی ویل چې وشان بیګاری نو چا ورته ویل چې وشان خو بیګاری نو تا خو باندې بیګاری ته ولې زغلې ولکه یو چا دا ورته ویل چې دا د وش لور ده بیا چې ځان خلاصوم چې زه د وش لور نه یم ما کار به را کړی تا تاریخ از عراق اورده شود مر گزیده مرده شود چې تاریخ د عراق راوړې مر خړلې به مړ شي. نو په دې خاطر باندې چې ته بیا داغه سړی ځان خلاصې شرعي مسله دا د دبه ته په عوامو ډبولې
دام قاعده او قانون دی چې په عین حالت کې د هغه چا چې په غلط کار اخته یې څه بنور ته وای یو خدا چې دې سره تسلیمي نه بل د نفس په خاطر باندې تا په هغه خلکو چې پرده باندې راټول یا غوته خو بیا دای محبوب دي کملا یې کني کده د علم یو ځای ته رسیدلی کني رسیدلی نو په هغه دې به عزت کوي نو دا مولوی صاحب ما سر زړه ولې دي نو دای ګړ دی ور په نامابین کې نارا وکړه ولاند سینې ویني هغه دی راغلی وای ما د توکتل ولته زو پیژندل ملحای منکر کافر نه منه نو دا هم دغه خلک وی چې د پیغمبر علی صلوات و سلام مبارک علیه بالله دغه عقیده لري دی به چارګان دا فکر کوي چې دا د محبت علامه ده حالانکه دا د پیغمبر علی السلام سپکاوی دی وایي چې پیغمبر علی السلام خپل وایي زدا شنه یم او ته یا داسې نو دا خو د پیغمبر اسلام د خبرې تکذیب دی علیه بالله یتلو علیهم آیاته چې دا پیغمبر ذمہ داری ده چې تلاوت وی به علیهم فراغی باندې آیاته د الله تعالی آیاتونه د الله تعالی د آیاتونو ذکر بور کوي دا د پیغمبر اوله ذمہ داری ده او یزکیهم او دا چې تزکیه بکی پاکی بکی دا غوی د ظاهری او باطینی امراض څخه الله عزوجل به د دې پیغمبر په ذمہ داری کې دا ذمہ داری مرشمیرلې ده چې دا پیغمبر به د خپل امتیانو د الله عزوجل د دې بندگانو د ظاهر او د باطن د امراض څخه حفاظت کوي دا وی تزکیه بکی او يعلمهم الكتاب او شی باغی لره کتاب یعنی د قران کریم تفسیر ورته کوي والحکمت او د پوهی خبري یعنی احادیث ورته بیانې وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين وان كانوا كتهم و دا خلق من قبل مخکستاتر بعثت ای پیغمبر علی السلام لفي ضلال مبين فواضح گمراهی اگر چې ستاده بعثت سمخ کې دا خلق په شرک او کفر مبتلا و فواضح گمراهی کې مبتلا و پته چې خدای ورته راواسته ولې نو ستا وجود محترم دا د انسانیت د پاره د خدای عزوجل تر ټولو لوی احسان ځکه بنیادی شی د انسان د روح حفاظت دی دا جسد دا اعتبار نه لري اصل اعتبار روح ته دی چې د روح تربیت وسی نو انبیاء علیهم السلام الله د دې د پاره راولېږل چې د انسانانو د ارواح تربیت وکي او د ارواح د خپل رب سره آشنا کی او خدای ته متوجی کی او آخرت ای ورجو کی صدق الله العظیم